دی خادمان د خپل ځانونه و دی سره عبید نه و خادمان نه و غان خپل خدمت به کولا خپل جامع به خپل ویندلې خپل ترکاری به خپل کولا فيروحون للجمعه دی ومند جمعه تلال بهيئتهم بحالهما وكيفيتهم اغه حال کیفیت داد د وړو جامع بیا غستوي ګرمه خلی بشو دا غینه وبونه خطلا فقيل لهم قائل پیغمبر علیہ السلام دی لو اغتسلتم دا لو د تمنا د پاره ده لو اغتسلتم جواب محذوب ده ذکر دلالت د حال ده پدی باندې لو اغتسلتم لکان خیرا وافضلا ایک غسلو کې نو ډیر خده لکته وی ای ملګری آکه سبق کې خبرونه کې نو ډیر خبره ده لو اغتسلتم دا لو د تمنا د پاره ده دا لو حمل ده پچا باندې تمنا باندې نو دی وجنه پدی باندې لو اغتسلتما نو ذکوي نو د دې نه صحابه کرام هم دغه سلاله نبی رسول الله تمن معنا دا واجب نه دی کچې تمانا تاسو غسل وکیل کان افضل دا ډیره خبره ده کا واجب وي بیا نبی رسول الله ویلو چې تاسو جمعه مانده ترادی ګورخه مخه غسل وکي شابه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن كرمة رضي الله عنه دا کرم مولاد ابن عباس ذات شوی غلام دے ان الناس من علي العراق سخل علي العراق ونجاوا على ابن عباس فقال لابن عباس ان ترى الغسل تبين غسل فرض الجمعه کې واجبا چې واجب دے واجب دا معنا يعاقب تاركه چې سوګي پریدي ګناګاریږي قال ابن عباس لا يجب من واجب نه دی ولكن دا غسل اطهروا ازيد في الطهر اطهروا او بدن کې ډیر پاکواله راولي ازيد في الطهر طهر کې ډیر زیات واله راولي وخير ډیر غوړه دی لمن اغتسل چوک غسل وکي ومن لم يغتسل غسل ونکي فليس عليه بواجب دا غسل په باندې واجب نه دی بل يكفيه الوضوء او دسم کافی دی وساخبركم زرد تاسو خبر درکم کیف بدا الغسل دا غسل څنګه شروع شو کان الناس وصحابه کرام خل مجهودینا دی واقعو په جهود کې او په چا کې په مشقت کې واقعو تکلیفونه به کور کر وندي به کولی مزدوري ان به کولی تکلیفونه به البسون صوفا وړو جامع بیا غستلې وړو جامع چې کم دو خانو دي کم د ګړو دي او دارنګ د ګډانو دي نو هغه جامع ګرمي هغه به غستلې چې هغه خولي شي نیو قسم بوتي نه دي ويعملون دي بکار کلا ظهورم پشاگان باندې وکانه مجمع د دې زيقن تنگ غیر واسع مقارب سقف قریب سقف چتم نزي وزمکتا بیا سر بده سپړ سوما انما هو عريش دا جمعه چې کوم دی دا عريشو لکه د انګورو د سفرې په شان ته و دا سقف د جمعه چې کوم دی د نور سقوف مرتفع او په شان ته نو چې وچتو بلکې لکه د انګورو سفره انګور چې دنو هغه ته سفره جوړ کړي دا زید ورته جوړ کړي چې لند لاس ورې انګورو ترسيږي راش کو اخرى داسیو وایا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد في يوم حار يور سخت گرمی وارق الناس خلق ولشو في ذلك سوب دي وړو کې حتا صارت منهم پورته کېدل د دینه صارت پورته کېدل د دینه رياح منتنه بدبوي داس بوی نه راختنه وایا بعد بعد ذر رسول فلما وجد الفلم احس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی السلام پوشو تلك الرياح المنتنه په دې بدبویانو باندې وایا ثم جاء الله تعالى ذكر بلا تبارك وتعالى چې دینو دین ورسته چې ذکر لوی دی راتګو ک بالخير د خیر نه مراد مالونه دی یو د خیر نه مراد جامع دي د خیر نه مراد عبید دي د خیر مراد خادمان دي الله دار ولا بسو صحابه کرام وا غسل غیر سو بغیر د وړو جامعنا من القطن والکتان د پمبي جامع وا غسل او د کتان جامع وا غسل د کدا تاروي او تار چې کم دی دا یخ دی دا تار دا یخ دی الله تبارک وتعالى دا کار راوستلا نو دی وخت ابن عباس وای خبر ور کوي چې نبی له صلوات و سلام چې دنو امر کوله صحابه کرانو ته دا د وجوب د پارنو بلکې دا د علت د پارو علت ختم ندی وجناغه حکم په دې سره چې دنو دا ختم شو علت داو ته جامع د وړوي ګرمي زیاته وا بدبوئی وا هغه د وجنه وقف العمل کافی شو خادمان د دې عملونه خپل کار نه کوله خادمانو بکوله وایا وذهب بعض الذي زال بعض الذي ثائل شو غبايس كان يؤذي بعض من العرق جخولين وایا وبه قال حدثنا ابن الوليد الجوهري قال حدثنا
الحسن عن سمره روایت د حسن راغله سمرنا په دې سند کې بعض علما اعتراض کړي ابن حبان هغه اعتراض کړي دي ابن معین شعبہ امام دار قطنی رحمه الله هغه وی چې د حسن سما اختلاف د سمرنا حسن سما د سمرنا ثابت نه د ما سوا د حدیث د حقیقینا سما ثابت نه ده او دلته خو روایت د حسن راغله د سما نه دا ثابت نه ده خو جواب مونږ کوو مونږ سما د حسن د سمرنا ثابت دا ثابت ده رضی الله تعالی عنہ امام بخاری رحمه الله علی ابن مدنی هغه چې سما د حسن د سمرنا دا صحیح ده امام ترمذی دا روایت نقل کړی دی امام بخاری نه به چوپ شوی دی او مسند د بذات کې نو هغه هم دا وایي چې سما ثابت ده سکپاد نفي کړی دا نو موږ اثبات مقدم دی په نفي باندې مقدم دی او یا داره ز سما ثابت نه ده روایت مرسل دی نو مرسل دا مقبول دی ځکه د حسن بصری چې څومره مراسل لاغلي دا ټول معتمد دي او درې منګه دا وایو چې دا روایت چې دینو دا راغله دی دا یو جماعت د صحابه او غیر د چانه سمره ناغیم دا روایت دا نقل کړي دي نور صحابه هم دا نقل کړي ابن ماجه امام طحاوی امام احمد بزاد امام طبرانی امام بیهقی اغي دا روایت چې دینو دا نقل کړي د دین معلومه شو دی حدیث د پاره اصل شته دی اصل لريو دا حدیث په دی باندې دال دی غسل د جمعې چې کوم نه دا واجب نه دی ناغه واجب نه دی نو په دی باندې دال دی خو سما د حسن د سمره رضی الله عنه دا ثابت نه وایا فبها ونعمت او دس یو کل فبسنت اخذا ونعمت السنه ونعمت السنه ډیر خو سنت ډیره ښه طریقه ده نو معنا دار یا نعمت الخصلتو یا نعمت الرسختو ځکه سنت چې کوم دی هغه غسل دی او بعض علما وایي دا چې دنو فبها بفي الفريضه اخذ ونعمت الفريضه دا ډیر ښه خصلت دی نو دې معلومیږي او واضح معلومیږي حدیث نه چې او داس کافی د جمعې د پاره او غسل فضیلت دی دا واجب نه دی وایا باب دې په بیان د سړی کې اسلام وروړي فیومرو دې ته امر کولې شي په چا باندې په غسل باندې قبل اسلامه استحبابا اسلام را مرونو نمخ کې ورته لاشه غسل وکا اغه نو ورسته بدا سړی اسلام چې دینو دا راوړي دا مسله ذکر ده خدا اختلافی دا چې یو سړی کافر اسلام وروړي مسلمان شي ایا دا به غسل کوي کنه کوي دې کې اختلاف دی امام شافعی مولا هغه دا وایي چې کافر مسلمان شي زدا خو مچ دا غسل وکي امام شافعی سے وایي کافر مسلمان شي احببت له ان يغتسل دا خوم چې غسل دی وکي او که غسل ونکا جنوب نه دی اجزاءه ان يتوضا بس دام کافی دی چې او دستي وکي وختو کې معنا دا غسل وکړي راخه خبره ده زه خوم که غسل ونکا جنوب نه دی او دس کافی دی جنوب نه دی غسل ونکا جنوب نه دی او دس کافی نه دویم مسلک مذهب د امام احمد بن حنبل ابو ثور دی هغه دوالوي کافر چې اسلام راوړي غسل په واجب دی کافر چې اسلام راوړي غسل په باندې واجب دی ول ظاهر حدیث باندې عمل کوي غسل واجب دی ظاهر حدیث کې وجوب راغله دریم مسلک او مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی هغه داوی غسل مستحب دی کوا جنوب نوی غسل مستحب دی ک جنوب نوی او ک جنوب بی بیا غسل واجب دی دریم مسلک د حناف شو غسل مستحب دی ک جنوب نوی
واذا كان جنبا فهو واجب که جنوب وی بیا غسل واجب دی. غسل څنګه دی؟ دا واجب دی. امام ابو داود چې د اول حدیث ذکر کړی دی چې دا روایت د قیس ابن عاصم رضی الله تعالی عنہ نه راغلی، دا مستدل د حنابلو دی. مستدل د چا دی؟ حنابلو دی. غسل واجب دی. حدیث ته وګوره مناسب، فامرنی ان اغتسلا، ما ته امر وکړه، امر د وجوب د پاره دی، وې ځکه غسل واجب دی. دا دویم حدیث چې راغلی دی، دا دویم روایت چې کوم راغلی دی، دا هغه روایت کوي عصیم ابن کلیب عن ابیه چې کثیر ابن کلیب دی، عن جده چې کلیب جوهانی دی. دا مستدل د احناف دی. مستدل د چا دی؟ احناف دی. وی نبی علیہ السلام ترالم ید اللہ پیغمبر اسلام کی داخل شو، اسلام میں راول. وی الق عنک شعر الکفری، وی اختان د کفر اغردوا. مانا دا دا احلقا، دا تفسیر دے احلقا. اگورا دا غسل ذکر ندر آگلے نو معلومیگی غسل واجب نو. ذکر دا دا مسلمان صفت دے نو کافران غسلم نکیو نورم ببر مبری. دکا نبی علیہ السلام ورتدا حکم وکا. او امام مالک رحمہ اللہ مسلک و مذہب دا دے او زدا وینما. امام مالک سوی زدا گمان کوم دا وینما چې غسل چې کم دے کافر وکی چې کل اسلام روڑی. زدا وینم چې کافر اسلام روڑی غسل دی وکی. اغم قول پو وجوب بانے نکی. اس مسئلہ دادا مشرک دے کافر دے او دس کڑے دے پا حال دے شرک. او دس کڑے او دس مات شوی ندے مشرک کافر پا حال دے کفر شرک او دس کڑے او دس مات شوی ندے مسلمان اسلام روڑ. آیا دا او دس معتبر دے کا ندے پا دے کی اختلاف دے. غسل کی اختلاف. او دس کڑے مسلمان شو او دس مات شوی نه دی په اوداسه کې اسلام راوړ، د اوداسه معتبر دی که نه دی؟ نو بعض علما ویا اصحاب الرای هغه دا وی دی اودس سره چې مخکې کړی دی، هغه دا وی دغه او مونځ دا کولی شي په دغه اودس باندې مونځ کولی شي. البته که د اسلام راوړلو نه مخکې تیمم یې وهلی، بیا تیمم اودس بیا مات شوی نه دی او بیا لیدلي نه دي، همدغه تیمم حالت کې اسلام یې راوړ، نو په دغه تیمم باندې مونځ نشي کولی، دی باندې مونځ دا نشي کولی. کافر اودس کړی اسلام یې راوړ، په اودس باندې مونځ کولی شي. که تیمم وهلی په تیمم باندې مونځ نشي کولی. د احناف ویا ولی فرق دا دی، تیمم مفتقر دی نیت ته. ته چې تیمم وهي تا پاکی که ګرجنی دی؟ ګرجنی دی. خاورو ته ډب ورکوه په مخ باندې راکاږه لاسونو باندې. نو تیمم مفتقر دی نیت ته، او نیت د عبادت لا تصح من مشرکنا. تیمم مفتقر محتاج د نیت ته، او نیت د عبادت د مشرک نه نه صحیح کیږي په خلاف د اودس نه. اودس خو په خپله پاکواله ده. خوب نه جګ شه، طبیعت دې خراب دي، سترګې دې پټې پټې کړي، او داسې داسې اوبه راواخله مخ ته واچوه، مخ صفا کا، خوب دې وتښتي، ګیره دې ږمنځ کا، او سم سړی درنه دوشي. وګوره په خپله صفایي راوړي. امام شافعی رحمه الله دا د احناف مسلک دی. امام شافعی رحمه الله وایي چې اودس سړی وکړي دا مشرک، یا تیمم ووهي مشرک، بیا اسلام راوړي، بیا اعاده د اودس پې باندې شته د مانځه دپاره بعد الاسلام. امام شافعی رحمه الله وایي لا فرق بین الوضوء والتیمم. د اوداسه تیمم کې فرق نشته دی. اودس کړی تیمم یې ولی اسلام یې راوړ، مونځ دې نه سې کېږي، دوباره به بیا اودس کوي، نو هغې نه بعد به مونځ کوي.
وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاخر عن خليفه بن حسين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بالماء المسجد وس ابو باندې بیرو پانی واچو صابون شامپو وانن سبا سرپ وها امرني دا حنابلة دلیل چې امر د وجوب د پاره دی وایا. وبه قال حدثني مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرت عن عبد بن قريب عن ابي عن رضي الله عنه حسين ابن کلیبا الجوهنی دا حضرمی دی صحابو کې شمارل شوی دی معدود په صحابه دی دې لپاره درې احادیث ته نقل دي ټول درې روایت یو روایت دغه دی چې دلته کم نقل دی یو روایت دا درې روایت ته نقل دي امام ابو داود دا روایت چې دنو دا راوستل دی دا درې روایت ته نقل عن ابيه د پلار نه چې کثیر ابن کلیب دی عن جده چې کلیب جوهانی دی انه دا جد عثیم چې کلیب جوهانی دی جاء وایا اسلمت دخلت في الاسلام اسلام کې داخل شلم ها ګورا یو ورځوا زائلک شعر الكفر کس معنا ده اے احلقا معنا ده احلق سره دا تفسیر د بعض رواتو دي قال دا والد د عثیم وی واخبرني اخر ما ته خبر سبل سړي را کړي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر رجل اخر ته معه سرد د رجل مخبر نو یا معه سرد پیغمبر علیہ السلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر رجل اخر ته ویلی القیان کا اغرز ودزان شعر الكفر یختان د کفر مراد څه شی دی مناسب سړی د برابر کا بریتان د لند کا ګیره د اوګد کا د خرګان نور وختون چې دنو دا ختم کا وختتن تتنا اختتان وکړه چې د نوزان سنت کا د دې حدیث مطابقت د باب سره داري چې نبی رسول الله امر کړي په ازالی د شعر الکفر باندې د دینه معلومیږي چې اوساخ چې کوم دی اوساخ داخري دا په حالت د کفر کې چې کوم دی د دې چې د نظافت په اسلام کې دا مستحب دی نو ځکه امر د غسل ته حکمن ثابتي یختان لري کا دال کا نو معنا ځان صفا کا چې ځان صفا کې نو لامبي ځان دی باندې بتسکیږي دا صفا کېږي او وخت تینا اختتان وکا اگر سړی وي هم اختتان وکا څنګه اختتان وکې اختتان مداد کې او لاړ بشي نه ته بلاړ شو هغه ته دغه څه قصه ده او سترګې په پټه کې ورته چې نو چاړه مال څه شی براواخلی او دلته لرګي بکېری سترګې په پټه کې نه یا د خراب او درځ تخته تخني ودا سي کار وکړي وایا باب دې په بیان د هغه خدای کې تفسیر صوبه جامع من دي التي هغه تلبس في حيضها چې حیض کې اغوستري نجاست او تر رسیدل نه دي یا نجاست رسیدل دي دغه جامع به وین دی او کنه وین دي چې دې ته نجاست رسیدل یا نه در رسیدل دغه جامع به وین دی او کنه وین دي وایا یوسیب ثوبها الدم دم د حیض مراد ده آیا غسل واجب ده که واجب نه ده حضرت شیر دلنا ورته فرمایلا وایا که اثر د رنگ لا نشو فلیغب شیء من صفرتنا به تغییر دیو کې په یو شی د دیړوالی باندې نو دی وجنا د پاره چې رنگ دی ویني د حیض پټ شي بل رنگ دی په وای چې هغه رنگ پټ شي کاغه زیتینا نه وایا ثلاث حيض جميعا مجتمعات متواليات لا اغسل للثوب ولمن وینځل لا يصيب دم وین ورته رسیدلنا چې وین رسیدلنا وینځل منا نو مون می پکې کوله چې وین ونه رسیږي نو هغه وینځلو ته ضرورت دا نشته ده
نشته دی او که وینه ورسله وینه مون پکې وکړه وایا وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا ابراهيم بن نافع رضي الله عنه قال سمعت الحسن يعني مسلم يذكر مع مجاهد قال قالت عائشه رضي الله عنها ما كان لاحسان الا ثوب واحد تحل فيه بيتا اصابه شيء یو جوړه جامې وای هم دغه جامه کې به حاضر کېدل وایا بلدو بیری قالون بیا کړ په لارو باندې ثم قصعت و بیری بیا به وصل ول په لارو باندې دلکت هو نوک باندې بیا وصل و نوس خای چې لارو باندې څنګه پاکي حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي تغسلوا دا بوینځل ورسته د اغنا چې په لارو باندې به دا وتوګو لیکن راوی دا ذکر کړی نه تغسلوه اول به ولګید دا وو مخداسي بیا په لاړې واچولې وو به سلو پوس بیک اغه نه بعد بدا دې او وین په بو باندې چا باندې او بو باندې پوس بیک راوی دا ذکر کړی نه یو لاړو باندې نه پاکي یا مطلب داره چې دا وینه لګو دا معفو عنه هوا نو دی وینځلنا دا په هغه صورت کې چې د حیض نه بدا کله فارغ شو او که په زمانه د حیض کې وي قسم را ډیرم وي نو بیا خو وینځل نشته کنه نو معفو عفوا نو سر دومره دی هغه وی بسول الله اثر به لري کې چې معلوم نشي نو دی به خو وینځل دا لازم نه دی وایا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثني جدتي رضي الله عنها قال اتفقت على ام سلمه رضي الله عنها فسالت امام من قريش عن الصلاه في ثوب الحائض فقال ام سلمه رضي الله عنها قد كان يصيبنا الحائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب الحائض في ثوب الذي تلبسه الحائض پدغه جامه کې مون څنګه ده وایا فقالت ام سلمه رضي الله عنها قد كان يصيبنا الحائض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبس احدانا مراد احدا امهات المؤمنین دی منگ یو درنگ تیرا ولا وایا كانت ندي وجنا ديبت جنو ثم تطهر فتنظر ثوب الذي دي بكتل اغجامك كانت تعلت فيه فاغجامك چدا وتل ودني پاس نه پدي جامك فینا صوابه کرے سدلی او شی دم د حیدنا غسلنا وصلینا فيه وایا شی نه مراد ګره دم د حیز دی ترکنا وایا من به نه منی کول ذالک دغه جامه چې غیر مغسول ده ان نصلي فی من به منذ پدې و اما الممتشطه هغه ګمنځګون کی ویختان ول رخپل په ګمنځول باندې هغه خدي ګمنځون کی ویختانو خپل لرا په ګمن سره ویختان ګمنځولا هغه داسې وایا فاذا اغتسل للجنابه لم تنقض ذلك ويختان بخلاص ولنا كوسي بنخلاص ولكنها تحفنو لیکن دی با اچولې په سر باندې ثلاث حفنات درې چومدري لپیوبو وایا هو دا ویختان به وصلو چې بيخو ته وبو رسیږي ثم فادت الماء على صائر پټول باقی بدن باندې بواچل غسل ووش البته کبي خونو ته وبو نه رسیږي نو به خلاص وایا احدى نساء الامه تن مراد بثوبها وایا کدی جامه کې ویني فل تقرس هو ودی مګي پاتراف د نوکانو باندې داسې درد دیو کې پاتراف د نوکانو باندې وینځل آسان دی وایا ولت اغینا بعد مما ان ولتنزح اغینا بعد چې دنو نطح دیو کې غسل خفیف دیو کې احتیاطا غسل خفیف دیو کې بعض علماء وی دینه معلومیږي چې وینځل د چا دی وینه د حیض دا واجب دی په وبو باندې دی حدیث نه معلومه شو بل دا معلومیږي چې وینه د حیض دا نجس ده به اجماع المسلمین دریم دا مسله معلومه شو چې ازاله د نجاست کې عادت شرط نه دی بلکې انقاء شرط دی
او هغه چې بعد روایتو کې راغلي چې ویندې به تر دې پورې چې خوند رنګ به ټول لاړ شي همدغه تطهیر دی کنه چې دا لدی باندې پاکیږي او بعض روایتو کې چې نصب راغلی او په واړه رش وکا وی غروا مسح وکا نو دا د دې تطهیر دی نو ځکه دا یا هغه دی چې کم دی او یا دا دی همدغه د دې لپاره کفیر دی مراد نه غسل خفیف تی نه مراد دی نو فاذا رات البلل في اصول نو ولتنذح دا دی ولګيږي غسل خفیف دی وکي مالم ترى غسل خفیف دی وکي مالم ترى ما دام لم ترى في ذلك الماء اثر دم هغه وخت پورې کوا تر سو پورې چې بوبو کې اثر دی ویني نیوي دغه وخت پورې کوا یا مالم ترى تر سو چې ونه ویني پچا کې دا جامه کې وینا چې وینه صفاشي یا بوبو کې اثر دی ویني نیوي ول تصلي فيه ناغه نه بعد په دې کې مونږ وکړو وایا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ومالك عن شام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسلم بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إحدانا إذا أصابت دا خذا چې تاسو کړه د اسماء بنت صدیق رضی الله تعالی عنها وایا إذا أصاب صوبا تتوضأ من الحدث كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكم من الحدث فلتقرص ثم لتمسح بالماء ثم لتصلي فلتقرصه نو دا دی امخی قرص مګلو ته ویل کی ثم لتنذيو بالماء اغینا با چې کوم دی وی دی ویندې په وبو باندې ثم لتصلي فيه به دی منو کی و دی ویندې په وبو باندې کچې ته یو شی دی ته ورسېدل چې اثر زایل شي امام ترمذی رحم الله وی حدیث اسماء ذکر کړي په غسل د دم کې حدیث حسن صحیح او بیا وی د اختلاف د اهل علم کړي په دم کې وینا پجامه باندې دا مول په پکې کوي قبل ان يغسله کنه کیا یا بعض علما تابعین وی کدا دم مقدار درهم وی ویني وین دي مون پکې وکي عادت صلات بکې مون به تر اگر دم دے قدر درهم دے او بعض وی کچې ته دا دم هغه داسې وی نو تابعین علما بعض ایما اغیدا ویا په دې باندې اعاده دا شته ده که قدر درهم نډی روي که قدر درهم وی اعاده په باندې نشتا او بعض علما وینا که مقدار د درهم وی مونږ یو که به اعاده وکي بعض تابعین علما وینا که اکثر د درهم نوي دا د امام احمد رحم الله اسحاق بن راویه مسلک او مذهب ده دریم مسلک او مذهب د امام شافعی مولا د اول مسلک د احناف ده امام شافعی رحم الله وی واجب ده په دې باندې غسل اگر که اقل من قدر درهم وی امام شافعی رحم الله په دې مسله کې شدت او سخواله کړي وای وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام رضي الله عنه بهذا المعنى قال كنت مخصوص بالماء ثم امسحيه بهذا المعنى بمعنى الحديث المتقدم قال حماد عثاوي حتيه ثم اقرسيه بالماء ځان پوي کيو حد ده حد مګلو ته ویل کیږي حسته وي مګلو ته ویل کیږي دا څه شي دي دا مګل دي او بل حق ده حق مخک تیر شو حقه حق دا ګرولو ته ویل کیږي پدې د خارخ کې ګره دا ګرول دي ته ګرول ویل کیږي او بل فرق ده او فرق کوم دي توګلو ته ویل کیږي لرګرا واهل بل شرواله غي سره دي ته ویل کیږي څه فرق توګل دي د دې په مابین کې سمن ده سم مغسله بالماء وایا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني علي بن دينار رضي الله عنه قال سمعت ام قيس بنت محسن تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث يقول في الثوب قال حكيه وګورا وګراوا بزلعنا پېچابانه په یولوی باندې زلا چې کوم دې د لرګي ته ویل کیږي پاغي باندې وګراوا وایا وبه قال حدثنا نقيل قال حدثنا لرګي باندې یا زلع د حیوان پختې د حیوان راواله یو شی راواله نو هغه باندې وګراوا وایا وبه قال حدثنا نقيل واغسليه بماء وسدرنا
دلته امر وکړه په زیادت د اوراقو د صدر باندې لزیادت تنظیف چې پاکواله ډېر شي او همداسې لمبلي یو په شیمپو صابون باندې لمبلي اگر کټول خلک کټا سری کړه خو بیا بدن پاکي نه کدي کې زهريله مواد ګډ دی پکې بدن پاکي او هغه وخت سره ویندل بیرو پانه باندې هغه وختان نه خرابوي هغه زیړ باندې لامبا سره خاور باندې لامبا دا وختان نه خرابوي تو یې نه وایا وبه قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن ابن ابي جنان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قد يقول لإحدانا الدر في تحريج خرج زمنګ یو داسې و قمیص بو پاغي کې به حیضه کېدل او فی توسی په دې کې به جنابت مورته رسیدنه وایا بیرقها نو بیا مخل هغه پچا باندې پلاړو باندې نو مراد ده چې دا به ویندل نه د قلت د وجنا یاد دی وجنا خبره دی وکړه چې دا به عفو وایا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سبي طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خالد بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس لي الا قول واحد وانا احل فيه فكيف اصنع؟ قال اذا طهرتني فاغسلي ثم صلي فيه فقال اذا لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره. باب الصلاة في الثوب الذي يشرك اهله فيه. باب دې په بیان د هغه جامه کې چې رسیږي چې دنو هغه یو سیبالو فيه چې رسیدل اهل د جماع وکي د اهل سره په دې جامه کې آیا مون په دې کې کوي قبل الغسل او کوم باندې کیا آیا وبه قال حدثنا عيسى بن محمد بن مسلم قال اخبرنا عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاويه عن سويد بن قيس بن حاجب جروي صحابي له حديث السراوي الكوفي رضي الله عنه آیا عن معاويه بن خديج دا معاويه بن خديج ابو عبد الرحمن د کندي وسیدن کې لري د کونیه دا ابو نعیم وی صحابي صغیر ورکوټه صحابي دی د دې په صحبت کې اختلاف دی ابن سعد دا په تسمیه د هغه صحابه او کراوړل دي چې کوم صحابه کرام مصر ته تللی دي یعقوب بن سفیان په تابعینو کې ذکر کړي علامه سیوطی رحم الله او صحابیون دا صحابي دی وایا وګوره دا معاویه ابن ابي سفیان صخر ابن حرب ابن امیہ دی ابو عبد الرحمن کونیه دا خلیفہ دی صحابی دی ایمان راوړی قبل الفتح کاتب د وحده پر رجب کې په یوش په هجری کې نو چې دنو هجری کې او قریب اتیا کال عمر کې وفات شوی دی او د دې سند د منقبت او فضیلت دی چې درې صحابه کرام دی په دې سند کې بعد نه روي ذکر کیا وایا انه سال ابو حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوبه الذي يجامع فيه فقالت ام حبيب لنعم او پدې کې من کول عالم يرى فيه اذى چې کله نجاست پکې نو وګوره دا حدیث او دلیل د احناف دی چې وګوره دی حدیث دلالت پدې باندې کوي په نجاست د منی باندې چې منی نجس سره د تعبیر ته نه په اذى سره شوی دی وایا باب الصلاه في شعور النساء باب دې په بیان د منځ کوله فی شعور النساء په شعور د نساء کې شعور جمع د شعار دا لکه کتب کتاب شعور هغه جامع ته ویل کېږي بدن سره لګېدل دا ځکه د ویښتانو سره لګېدل دا نو ځکه دی وجه نه دی ته ویل کېږي جامه دا د خرید بدن سره لګېدل دا مونږ به کې کنه کې ولې څه چلې چل پکې دار ویره موجوده ده چې دې ته کې دې شي دم د حیض رسیدلې وي مونږ به پکې کې کنه کې وایا وبه قال حدثنا عبيد الله بن معن قال حدثنا ابي قال حدثنا نافع عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شعورنا او في لحفنا شعورنا ویلی راوی شک دے لحف جمع د لحاب دا لحاب هغه ته وی چې ځان پکې پټه یا هغه جامه چې ځان نه تاوی لحاف نو دی وجنا فی لحفنا دا جمع چې کوم دی د ملاحفنا را دی بل روایت کې ورست را دی ملاحفنا دا د ملحفتن جمع دا نو دام دغه ته ویل کېږي چې کوم جامه چې هغه ځان پکې پټه ناغه دا وی قال عبید الله ویلی شک ابي شکړه د ما پلارا چې معاذ عنبری دې په شعار او په لحاف کې په دې کې شکړه چې زما دا شیخ اشعث دې شعور نا ویل دي او ک لحاف نا ویل دي نو په دې کې چې نو دا شکړه دي چې دا څه شی ویل دي او کتوی امام ابو داود دلته دا باب چې ذکر کړی دی باب الصلاه فی شعور النساء دی راوړل او دا لفظ شعور چې کوم دی مشکوک فيه دی
دا مشکوک فی شعورنا او لحفنا. نو بسنگ با حدیث دی سره حدیث ثابت شي حکم د شعور او بسنگ د حدیث نه ثابت شي حدیث نه ثابت شي ذکر لفظ د شعور مشکوک به دی. ترجمه الباب هغه وخت کې ثابت لکه لفظ د شعور په حدیث کې ذکر یقیني او قطعي وي. دا خو شک دی پکې لحف ویل او شعور ویل. ته جواب حاصل د جواب دا مناسبت شته دی که په حدیث کې لفظ د شعور ذکر شي ثبوت د مدعا به ظاهر د احکار دا ظاهر احکار که لفظ د لحب ذکر شي لحب مشتمل دی په شعور باندې اطلاق د لحب په شعور باندې کیږي هغه اطلاق په شعور باندې کیږي ځکه هغه د بدن سره پیوست او یا د لحب د جامع نورسوي جامه د ویختو سره پیوستوي او یا منګویو کدی حدیث کې لفظ د لحب راغی نو حکم د لحب ثابتېږي نو هغه نه بعد حکم د شعور بالاولویت ثابتېږي بالاولا طریقه اولا باندې ولی ځکه چې اجتناب ثابت شو د لحفنا اجتناب ثابت شو د لحفنا نو دې سره ثابتېږي په شعورنا اجتناب کول طریقه اولا باندې هغه جامه چې تا پکې ځان پټ کړي هغه نبی له سلام اجتناب کړي هغه جامه چې د خدای د بدن سره لګېدلې طریقه اولا سره داغه نه اجتناب راغی ځکه هغه اقرب الی النجاست دا لیکن دی صورت کې دا حکم به بنا د په احتیاط باندې که شعور شي حقیقتا نجاست پکې نه وي او که لحب شي نو په دې صورت کې دا به بنا د په احتیاط باندې احتیاط نبی له سلام کولا دا سنا په دې کې نجاست نه وایا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا قال ملاحف جمع د ملحفه د ودی بني وایا. قال احمد بن سعيد وسمعت سعيد بن ابي صدقه رضي الله عنه قال سالت محمد عنه نو دا ما اوریدلی دي د سعید ابن ابي صدقه بسرینا قال غوي سعید وی سالت ما تاسو کو د محمد ابن سیرین عنه د حدیث متعلق فلم يحدثني نو هغه منع وکړه د تحديث د دې حدیث نه او عذر پیش کا عذر داسې پیش کا وایا. من سمعت ډیره زمانہ کېږي پته نه ما چا نه اوریدل د حدیث ولا ادري ما ته یاد نه دي سمعته ما د حدیث او دل من ثبت د یو رجل نه چې ثبت دي او لا یا نه دي فاسالوا عنه فاسالوا تاسو تاسو کې عنه معنا دا محمد سیرین وای تاسو تاسو کې غیر زمنګ نه د حال د حدیث نه او غرض د کلام نه ده بیان د دې خبرې کوي چې د حماد چې کوم دی روایت د حدیث کړی د هشام نه هغه کې د محمد ابن سیرین نه هغه روایت کې د حضرت اشیر رضی الله عنها محمد ابن سیرین سما د حضرت اشیر رضی الله عنها ثابت نه ده د ابو حاتم رضی رحمه الله دا ثابت نه او به دغه انقطاع د سعید ابن ابي صدقه چې دینو دا غینم ثابت ده بصرینا او ما تاسو کو د محمد ابن سیرین د حدیث متعلق ما ته بیان نک او محمد ابن سیرین ذکر نه بیانو ما ته پته نه وی چې ما د ثبت نه اوریدل او کنه دی اوریدل نو معلومه شو چې دا حدیث په دغه سند باندې دا ثابت نه دی په دغه سند باندې اوایا. باب رخصت فی ذلک باب دې په بیان رخصت کې فی الصلاه فی شعور النساء چاغي کې منځو کول دار غلې مون پکې کې نو دا جایز نه وایا. ابي قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني رضي الله عنه سمع من عبد الله بن شتان يحدث عن ميمونه رضي الله عنها ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوایا. نبی علیہ السلام منذ کو علی مرتن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جاموا چې دا سړی او خدي اغونی دا ازار او ردا ته ویل کېږي مردا د وړو نه جوړېدلا یا د ورې خمونه د دینه ما سوا جوړېدلا مرد کسا شړی ته ویل کېږي صادر پټو ته ویل کېږي وایا. منه بعد د مرد نه بعد وهي حائض حال دار دا حائض و جمله حالیه دا یصلی نو من ذک ولا حال دار وهو دا مرد علیه دا بچا باندې په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
السلام باندې دا مرتا دا بچا باندې علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مناسبت د حدیث د باب سره ده چې دا مرتا دا بعد په بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او بعد چې کوم دی په بعد ازواج باندې د پیغمبر علیہ السلام بعد نبی علیہ السلام باندې او بعد ازواج باندې گویا کې دا مرتا دا استعمال د خودو په ځان باندې اچول داغي خو نبی له سلام په ځان اچولیو چې نبی له سلام مونږ پکې وکړو نو رخصت ثابت شو چې د خودو په جامه کې چې نو لباس کې مونږ کې نو دا جایز دی دا جایز دی دا روا دی د خودو په لباس کې مونږ کې دا جایز دی عورت په باندې پټ یا همدا سواغونی دا جایز دا هغه په صورت کې چې دا قصه مغایره وي دا هغه قصې نه چې ورسته حدیث کې را دي ورسته حدیث کې صراحتاً مناسبت را دي د حدیث سره او که دواړه یو قصه وي بیا خو مناسبت ښکاره دی مناسبت بیا خو اسم ښکاره دی مناسبت چې دینو دا راځي لکه ورسته حدیث کې صراحتاً راځي اوایا واله بعد په ما باندې او بعد هغه باندې یخنی دا ایام داسې دي د خود جامه د ودره ساغي باندې او چې سپزان باندې واچي یا سپ خزه پرته دا او صادری وړي بل شنی هغه باندې ودرګه پسیره منځ کې دا جائز دي یا یخنی دا او د خزه صادر د شپې مونږ کې ورځي مونږ کې هغه لوپټه صادر راواله ځان په کتاب کې کوا کنه تور د کوا او امدارنګا سره د کوا برګه د کوا کنه ولی بنیر خسار وختي برګه کپل یاونی کتا یو وخت لپاره کپل واسنه سچل شو کیږي مونږ پکې دې کې شکا شوبه نشته وایا باب دې په بیان د منی کې چې جامع ته ورسیږي ایدا نه جسد کنه دا وایا ویندل اثر د جامع د حضرت عائشہ رضی الله عنها او یغسل ثوب شک دراوی د یا خپل جامع ویندلا وایا نو دی وجنا هغه ولیدل نو جاری ولیدل حضرت عائشہ رضی الله عنها د پاره چې دی حمام جاء ویندل اثر د جنابت من ثوبه د جامع د حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه چې دې ته د استعمال د پاره ورګه د خپل جامع نه هغه حضرت عائشہ نه خبره کړ فقالت لقد رأيتني وانا افرغ ما خصل ولا من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم جامع د نبی له سلام نا فرق میکولا سوچ په طهارت د منی باندې قائل دی هغه وې دا فرق کدا نجس نو فرق به کافی کېدل نه سوچ په نجاست باندې قائل دی نو هغه دلیل چې د نو غسل دی خو حدیث دال ګوره د امام شافعی مولا دلیل دی چې منی پاک د څه فرق پکې راغلی دی مونږ وایو حدیث کې دلیل په طهارت د منی باندې نشتا حدیث کې خودم را راځي چې فرق جائز دی فرق جائز دی امام بخاری امام مسلم روایت نقل کړي سليمان ابن يسارنا او سألت ما تپوسو کو د حضرت عائشہ رضی الله عنها عن المني يصيب ثوبا فقالت كنت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مانده تبوته هغه اثر د وینځلو هغه په پکې ښکارې دلا دا وینځل د دې دلیل چې دا نجس و كنت اغسل او دا كنت دا دلالت په تکرار باندې کوي په دوام باندې کوي او وزن او عرفنا یدینه معلومیږي چې دا نجس ده کدا سه نوې نو ولی به دا وینځلا امدارنګ امام دار قطنی د عمار ابن یاسر نه روایت چې دنو هغه نقل کړی دی نو روایت هغه باندې چې دنو نقل کړی دی هغه روایت کې راځي چې یزه چې دنو یو کوی باندې یا په بو باندې نبی له سلام عمار سکه ورته پیغمبر جامع ویندما ولی ودا پدې ته مې خلاص ورک بجامو پرې وتلا ویندمه نبی له سلام عمار سړې پیند وجو نه جامع ویندي پیند سيزونو نه غایتونه د بولونه د قینا د وینینا او د منینا یا عمار ستاد نه خامو د اوخ یو شری هغه او بچ ستارګ وکړي
دا هغه برابر دي دین وین زما دام د دې دلیل دی او دا حدیث حسن صحیح حدیث دی وهو قول غیر واحد امام الترمذی رحمه الله وی من الفقهاء د سفیان الثوری امام احمد اسحاق بن راوی اغي دا وی چې من یصيب الصوم يؤذيه فلكن لم يقص اوین وی د کافی کېږي ځکه دا جسم لري جسد لري نو منی ظاهر دار دا نجس ده ځکه دې کې دلیل د نجاست موجود دی او دا فرق کم دی دا چې حجم شی ولري جسد ولري بدن ولري هغه په باندې پاکي وایا وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قال كنت افرغ المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي به قال ابو داود وقف مجرد وفق قال ابو داود حاصل داده چې ابراهيم شاګردان د ابراهيم نه خعي اختلاف کړي دي پر روایت د حدیث کې د ابراهيم نه حکم روایت کې د حمام بن حارث نهر تیشینا امدارنګ روایت کې حماد بن سلام د ابراهيم نه د اسود نهر تیشیر د لانهانا نو لیکن آغا دلته روایت نقل کړي دي لیکن دلته چې د نو روایت راغلي دي نو ټول یو بل سره دا ټول ثقات راویان دي خو حماد ابن ابي سليمان مغيره بمعشر واصله نو د دې سره موافقت کړي دي او موافقت اعمش د حکم سره کړي نو معلومیږي هر یو د پاره متابع موجود دي ګور ورته وایا قال ابو داود وافقه د حماد ابن سليمان سره داخل موافق دي هغه دادا دي وایا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بكر قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب بن العسام البصري رضي الله عنه قال حدثنا سليمان يعني ان اخبر المعنى المعنى حديث اماد على يد والاخبار في حديث سليم د الفاظ حديث اخبار چې کوم دي امدارنګ محمد ابن اسحاق رحم الله مراد نه لفظ دي یعنی الفاظ چې کوم د سليم ابن احذر دي الفاظ د دي معنی الفاظ او سما په حدیث د سليم ابن حذر کې دا عن ثابت په حدیث د زهير کې مقصود چې کوم دي اسباد السماع سليمان ابن يسار د حرت تشیر دي لنهانه غرض ده وایا قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران سمعت سليمان بن يسار رضي الله عنه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم اوراه دا غسل یا دا منی یا دا اثر د دې مینې دلا فيه په دې جامه کې جامه بقعه دا د سیواله کې یو قطعه د زمکه او بقعن مجارز هغه دې ته ویل کېږي بقعه او بقعه چې یو زیوی دا غیر رنگ د نور دی نه مخالفي معنا دا ما بچ جامه کې کم دی ویندلیو دا به وچوي نو اثر د اوبو په جامه کې هغه اثر د غسل چې د نابلید لکېدلا چیرې دا جامه دا ویندل شوی دا هغه په کې ښکارا کېدلا نو دا د دې دلیل دی چې منی ګوره دا نجس ده تغسل الصوب تغسل المنی منی به ویندل کېدلا د جامع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم الحمد لله